نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه په مذهب ابن عمر رضی الله تعالی نظر پریوت کنه په جړا شو د سترګو نه داسې اوښ کې به دي دا خو هغه مذهب ابن عمر نه دی چې و جوړه به یو ځل واغوسته دوباره به بیا نه استعمال ولا دا خو هغه مذهب ابن عمر نه دی چې د مکې مکرمې په کوڅو کې به د خوشبوئی تر لرې لرې رسېدله مذهب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا داسې صحابي دی کنه چې په مکه مکرمه کې د مالداري کورنۍ دی په مکه مکرمه کې د مالداري کورنۍ وو روایتو کې راځي وایي مذهب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به داسې خوشبوئی لګوله کنه چې په کومه لار به تیر شو ټولو خلکو ته به پته لګېده چې په دې مذهب ابن عمر تللی دی داسې خوشبوئی به د لګوله او مذهب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ به یو ځل چې کپړه استعمال کړه وابه غوسته کنه دوباره بیا نه استعمالوله دومره د مالداري کورنۍ وو خپل خاندان دومره په ناز باندې دی ساتو بالکل نوجوان یم ګمر الکو کور والو ډېر په ناز باندې ساتو ته د ژوند صرف په پیشن کې تېرېدو بس یو کپړه به یو ورځ واچوله سبا به یې نه اچوله داسې خوشبوئی به یې لګوله چې په کوڅو به تېر شو دنده کورونو کې به زنانو ته پته لګېده چې بار مذهب ابن عمر په دې لار باندې لاړ داسې خوشبوئی به د لګوله خو چې کله د اسلام راوړو که نه اسلام نو کور والو پې هر څه بند کړو هر څه پې بند کړو بیا دومره د سادګۍ ژوند یې تېرو که نه چې حبشې ته هجرت وکړو مسلمانانو باندې ډېر زیات تکالیف وکړو مکه مکرمه کې نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل تاسو لاړ شئ حبشې ته هجرت وکړئ د دوی نه لږ ځان خلاص کړئ نو دم حبشې ته هجرت وکړو نو چې کله د حبشې نه واپس راته که نه نو نبي علیه صلات وسلام خبر شو زما ملګري د حبشې نه واپس روان دي نو مخې ته ولوتو نو چې مخې ته ولوت نو مذهب ابن عمر رضی الله تعالی را روان دی په غاړه کې یو څادر دی هغه ځای په زشتېدلی دی او بعضې ځایونو کې پې ټانکۍ لګېدلي دي نو نبی علیه الصلات والسلام چې څنګه په مذهب ابن عمر رضی الله تعالی نظر پریوت کنه په جړا شو د سترګو نه داسې اوښ کې به دي دا خو هغه مذهب ابن عمر نه دی چې و جوړه به یو ځل واغوسته دوباره به بیا نه استعمالوله دا خو هغه مذهب ابن عمر نه دی چې د مکې مکرمې په کوڅو کې به د خوشبوئی تر لرې لرې رسېدله دا خو هغه مذهب ابن عمر دی چې اوس په بدن صرف یو څادر دی او هم ځای په ځای شلېدلی دی بیا په اسلام کې د نبی علیه الصلات والسلام سره داسې ژوند تېر کړی دی د حبشې نه پس بیا نبی علیه الصلات والسلام سره مدینې منورې ته هم هجرت وکړو د دوه هجرتونو خاوند دی چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړو بیا په غزوه احد کې شهید شو سن 3 هجره کې 3 هجره کې په غزوه احد کې بیا دی شهید شو نو چې کله شهید شو که نه نو د نبی علیه الصلات والسلام خپل تره حمزه رضی الله تعالی عنه په دې غزا کې شهید شوی و نو شهدا ډېر وو او کفنونه ونه نو د نبی علیه الصلات والسلام ترور صفیه رضی الله تعالی هغې رامنډې کړې 2 څادرې راواغستې په دې کې زما ورور له کفن ورکوي 2 څادرې راوړې وی زما ورور حمزه له په دې کې کفن ورکوي چې څادرې راوړې د حمزه رضی الله تعالی د کفن دپاره نبی علیه الصلات والسلام مخې ته مذهب ابن عمر رضی الله تعالی هم کېښودی شو وی د الله پاکه پیغمبره دغه مذهب ابن عمر دی چې کوم به په مکه مکرمه کې یو کپړه استعمال کړه دوباره به یې نه استعمالوله د الله پاکه پیغمبره هغه مذهب ابن عمر شهید شوی دی چې د چا د خوشبویي په مکه کې چرچه وه د الله پاکه پیغمبره تا ته مخې ته لاش پروت دی خو کفن یې نشته کفن یې نشته د مذهب ابن عمر نبی علیه الصلات والسلام په جړا شو وی زما تره دی چې زما ترور که مې 2 څادرې راوړي که نه یو څادر زما په تره واچوئ یو څادر ته مذهب ابن عمر له راوړئ مذهب ابن عمر له راوړئ نو د هغې څادر نه یو څادر په مذهب ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورواچودلی پکې کفن ورکړو اوس حمزه رضی الله تعالی عنه د باړۍ نه هم داسې غټ و او کوم څادر چې ورته پاتې شو هغه ورته وړوکی څادر پاتې شو نو صحابه کرامو به چې ورله مخ پټ کړو که نه نو خپې به یې ښکته ښکاره شوې څادر لنډ او چې کله به پکې له خپې پټولې نو مخ مبارک به یې ښکاره پاتې کېدو صحابه کرامو نبي علیه الصلات والسلام ته وفرمیل وی د الله پاکه پیغمبر ستا تره ته چې کوم کفن پاتې شوی هغه خو لنډ دی کو مخ ورله پټو خپې ښکاره کېږي کو خپې ورله پټو مخ ښکاره کېږي د الله پاکه پیغمبر د حمزه سره څه وکړو څنګه ورله کفن ورکړو نبي علیه الصلات والسلام ورته وفرمیل زما تره له پکې مخ پټ کړئ په کفن کې ورله زما تره له مخ پټ کړئ ځکه کافرانو ورله مسله کړې ده څوک ورته کتی نه شي سترګې تې سترې دي شونډې تې پرې کړې پوزه پرې کړې ده زما تره له مخ پټ کړئ په کفن کې د الله پاکه پیغمبر خپې ښکاره پاتې شوې نبي علیه الصلات والسلام فرمایل هغه اظهر واښه نه دي دا یو قسمه واښه دي اگر راوړئ هغه ورله په دې خپو واچوئ خپې ورله په هغې کې پټې کړئ بیا صحابه کرامو داسې ژوند تېر کړی